د عوامي نمایندګانو د مسلسل مداخلت د وجې په ګډ سټیشنو باندې لوډ زیاتېدو د وجې فني خرابۍ مخې ته راغلي دي د څه د وجې چې زیاتر فیډرو کار پرېښی دی. بیلونه یو په ډبل راځي او بجلی نشته، ګیس نشته، هغه هر څه په بلا شي. اوس داسې حالات جوړ کړی دی چې وروره په ورځ کې چې کم دی 3 غنټې بجلی او 4 غنټې نه، او بیلونه دغه حال دی چې دا بیل 38,000 روپۍ راغلی دی. د ولس وینا ده چې اول د دې په علاقو کې لوډ شیډینګ ډیر کم وو، خو اوس د لوډ شیډینګ دورانیه 12 غنټو ته رسیدلې ده او د دې نه علاوه په دې پسې د مختلفو ټیکسونو په مد کې ډیره اضافه شوې ده. د بجلی داسې حالات دي او موږ پسې بیلونه وروره ډبل راځي. اوس د کرۍ کور کې اوسېږم او 45,000 روپۍ بیل لا پسې راغلی. دغه دی بیل مې نیولی مخامخ دی. ولس وایي چې د کله نه وزیر اعلی ګریډ سټیشن ته تللی و، د هغې نه پس د بجلی لوډ شیډینګ کې ډیره اضافه شوې ده او دې مشکلاتو سره مخ دي. زموږ وزیر اعلی صاحب غنډاپور چې کله ګریډ سټیشن ته تللی دی، دلته لوډ شیډینګ زموږ پېښور سټي کې نور هم سیوا شوي دي او بیلونه چې ډبل دي، لکه 10-12 روپۍ بیلي ټیکس ورپسې تقریبا 8-10 روپۍ ټیکس همي. نو دا ډیر حکومت چې ظالمانه چې دی دغه شروع کړی دی. اخون آباد، چونبټي، رنګ روډ او نورو ګڼ شمېرو علاقو کې په زبردستۍ بجلی بحالولو د وجې لوډ شیډینګ زیات شوی دی. د دې خلکو وینا ده چې اول هم د دې په علاقو کې لوډ شیډینګ خو دورانیه دومره نه وه، خو کله نه چې وزیر اعلی د ګریډ سټیشن دوره کړې ده، اول ته کې بجلی بحال کړې وه په زور زبردستۍ، د هغې نه پس دلته کې د لوډ شیډینګ دورانیه کې نور هم اضافه شوې ده. صابر شاهوتی، سنو FM پېښور.